بل اړخ ته د کفر په زمانہ کې په دې 500 کالو کې د چې څومره د خیر کارونه کړی دي او د ایمان راوړلو نو د تیر شوي 500 کالو د کفر د زمانه د خیر چې څومره کارونه کړی دي هغه ټول ثواب د په عمل نامه کې الله پاک جمع کوي. اسلمت على ما اسرفت من خير. البخاري شریف حدیث دی یو صحابي دا سوال وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سره کافر دی ایمان راوړلو او د کفر په زمانه کې چې کومې خیر ښېګړې ښه کارونه د کړي دي د دې ثواب ورته ملاویږي. نو د الله پیغمبر همدغه جواب ورکړ اسلمت على ما اسرفت من خیر او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ككافر لازمکه او د آسمان د خلا د خیر د کارونو ځکه کی او دې په کفر باندې مرشي نو د قیامت په ورځ باندې به دغه کارونه د څه فائدہ نه رسي. ابن جدعان مبارک عائشہ صدیقہ الله د پیغمبر ته پوښتنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو ډیر سخی سړی د دنیا غریبانو فقیرانو محتاج حاجتمند خلکو ته به د زندگی ضرورتونه پوره کول او ډیر لوی مهمان نوازو او دومره سخیو چې په کوم لګر او په کوم خانه کې به هغه خلکو ته خوراک ورکولو هغه به چې داسې قدرولو نو د هغې سورې به دومره کټو چې خلک به د هغې سورې ته کېناستې شو. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د خیر ښېګڼې دا کارونه به هغه ته فایده رسوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي یا عایشې د په زندګۍ کې چې ته دانې دي ویلي رب اغفر لی ای زما ربه ما ته بخښنه وکړه یعنی توبه یې نه ده وښکلې د کفر نه لہذا دا د خیر ښېګړې دا کارونه به د قیامت په ورځ باندې ته څه فایده نه رسوي. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د فتنو دور دی. الله پیغمبر فرمایي زما په امت باندې داسې زمانه راشي لا ينفع فيه الا دينار او درهم چې په هغه زمانه کې به هر سړی د دنیا او د دولت او د پیسو غلام شي او د پیسو نه بغیر به د دنیا یو رشته مو فایده نه ورکوي. نه به ورور پکارېږي نه به پلار پکارېږي نه به خاوند پکارېږي نه به زوی پکارېږي څه به پکارېږي پیسه. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ماغه زمانه هغه دور دی. ورونه هم دشمنان شي د یو بل په پیسه باندې او پارتنران هم دشمنان شي د یو بل په پیسه باندې. د یوې مور او د یو پلار نه پیدا یي او بیا شلک شانې مال حال ډیر شي بیا دا نه وایي چې موږ د یو مور او د یو مور نه پیدا یو بیا هغه بچو ته ګوري چې کوم بچي د دې نه پیدا دي د هغې غم ورسره وروري په دشمنۍ باندې بدل شي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي داسې وخت به زما په امت باندې راشي چې سحر به یو سړی مسلماني او ماښام به کافر ماښام به کافر او سحر به مسلماني. نو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د ټولې دنیا کې قادیانیان لګیا دي او په مسلمانانو پسې شوي دي او قادیانان کوي. او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې کوم مسلمان قادیانی شو
به دې مرتد شه کافر شه د ایمان نه لاړو نو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله یو مسلمان قادیانی شو مرزایی شو مرتد شه کافر شه لس کاله بتیر شو او لسو کالونه بعد مثلا بیا الله مهربانه شو او شاول ترغیب ورکا او ایمان یې راوړلو کلمه یې ووې نو په دې لسو کالو کې چې د ارتداد زمانه ده او په کفر کې تیر کړي دي لس کاله بعد دوباره بیا چې مسلمان شو د دې لسو کالو د کفر د زمانې زکات په باندې نشته دي دغه د ایمان د راوړو اولنی شرط هغه څه شی دی ایمان دی او بیا دا ځانه مسله ده چې ګورو یو ایمان دی او یو عبادات دی د عبادات باندې عقیده ساتل دي او دریم عبادت کول دي درې خبرې دي یو څه شي دي ایمان دیم په عبادت باندې عقیده ساتل چې مونږ فرض دی روزه فرض ده زکات فرض دي او دریم مونږ کول روزه نیول او حج کول نو د قیامت پر ورځ باندې با کافر ته د کم سي سزا ملوي نو د اهل علم پکې اختلاف دی د یو جماعت د فقهاو رای ده کافر ته به درې قسمه سزاګانې ملوي یو د ایمان د نه راوړو او بل چې کوم عبادت الله پاک فرض کړیو په دې فرایض باندې د فرضیت عقیده نه ساتل او دریم عذاب د دې عباداتو نه کول نو د ایمان د نه راوړو ځان له عذاب او د فرایض د فرضیت د عقیدې د نه ساتلو ځان له عذاب او فرایض نه کول نه ځان له عذاب الله دې زموږ تاسو د ټولو حفاظت وکړي یو وخت کې دا ځان یو مستقله مسله ده چې اسلامی حکومتي نو زکات با مالدار خلق په خپل ورکي او که زکات با اسلامی حکومت اخلي د خلقونه او هغه به تقسیمي ازان یو مسله ده لیکن په یو وخت کې زمون په ملک دا اعلان شوی چې د خلکو د اموالو زکات به بینکونو کې کړ کېږي حکومت به اخلي بیا باقاعده فارمونه جوړ شوي هغې کې یو د قادیاني خانه کالم یو د مسلمان یو د نو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله مونږ ته برات خلکو به تپوسونه کول بعضې خلک داسې هم چې نعوذ بالله فارم به یې ډک او ځان ته به قادیاني ولیکلو نو چې قادیاني چې کې په خپله مرضۍ په خپله خوښه ولیکلو دستخط ته به وکړلو نعوذ بالله بس مرتد شو خاده داسې خلکونه اورو چې ډېر نوجوانان زموږ د دې وطن یورپي ملکونو ته ځي ویزې ورته نه میلاویږي نو د ځان سره کریسچن عیسایي ولیکي ډېر خلک نوجوانان داسې دي هلته لاړ شي ګرین کارډ ورته نه میلاویږي شهریت ورته نه میلاویږي کلونه تیر کړي بیا ولا څوک مشوره ورکړي چې ځان سره څه ولیکه عیسایي ولیکه خیر په لیکلو خو نه عیسایي کېږي نعوذ بالله نو د امریکې د ګرین کارډ اخیستو لپاره د یورپ د شهریت د حاصلولو لپاره
د پیښور د مسلمان پلار او د مسلمانې مور نه ترونکي بچي هلکه د ځان سره څه ولیکي عیسایي ولیکي نشي د الله پیغمبر وایي چې داسې وخت به زما په امت باندې راشي چې سهار به یو سړی مسلمان وي او ماښام به کافر خو دغه شی دی که نعوذ بالله نو لومړی شرط د زکات د فرض کېدو دپاره څه شی دی جي ایمان دی الله دې زموږ ستاسو د ایمان حفاظت دویم نمبر شرط هغه بلوغ دی نابالغ بچی باندې زکات نه دی فرض مونځ پې نه دی فرض حج پې نه دی فرض که کوي ثواب ورته میلاویږي خو فرض پې نه دی یو زنانه د حجة الوداع په سفر کې راپاڅېده او د غېږې ماشوم ورسره نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی هذا حج دا زما د غېږې ورکوټی ماشوم دی او زه حج ته روان یم د ده حج کېږي قال نعم او د ده حج کېږي نیت هم ته وکړه غېږ کې ګرځوه را ګرځوه خپل نیت هم کوه د طواف او د ماشوم د طرفه د طواف نیت کوه ستا حج مو شو د ماشوم حج مو شو او د ماشوم د دې حج ثواب الله تا ته درکوي دا څرنګه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي علموهم اذا بلغوا مروهم اذا بلغوا 7 کور کې دې بچی دي لور دا زوی دی او چې په عمر کې 7 کالو ته ورسېده نو بیا ورته وینا کوه حکم کوه امر کوه هلک دې او که جنۍ ده د لمونځ د کولو خوراکونه وله راوړه جامې وله راوړه سایکلې موټرسایکلې وله راوړه د لوبو څیزونه وله راوړه خو ورسره ورته څه وایې بچیه لمونځ کوه د 7 کالو نه چې د 7 کالو دا د الله د پیغمبر هر حکم د حکمتونو نه ډکي چې د 7 کالو ماشوم په مونځ باندې اموخته کړي که نه او بیا یې کله بلوغ ته ورشي ځوان شي چې بیا یې منم کړي که نه مونځ به یې نه پرېږدي د دنیا هر رنګ حالات چې ورباندې راشي مونځ به نه پرېږدي هغه مونځ د بدن رګ رګ کې دې اثر کړي وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10 او کور کې دې بچی دی هلک دی او که جنۍ ده عمر یې 10 کالو ته ورسېده مونځ نه کوي سپېړه ورکوه وهی نو نبی علیه الصلاة والسلام و د شفیق پیغمبر صلی الله علیه وسلم انس وی 10 کاله ما د الله د پیغمبر خدمت کړې څه د بلوغ نه وړاندې او څه د بلوغ نه بعد وی په دې 10 کالو کې زه الکمه ډېر زره به خطا شومه غلطیانې به رانه وشوې وهل خوسه کې کنزل خوسه کې بدرت خوسه کې په زندګۍ کې را چې د الله پیغمبر افقه دی نه کړي یو ځل الله پیغمبر په سکار پسې اولېږلو هلک لاره کې د ماشومانو سره په لوبو شو د نبي علیه الصلاة والسلام لېږلي په یو بل پسې کار پسې او هلک دی د 10 کالو ماشوم دی نبی علیه الصلاة والسلام پر روان دی انس ګوري لوبي کې ماشومانو سره د شان راغو د غوږ ولا تاو یا ذل اذنین اې د 2 غوږونو والا اې د 2 غوږونو والا نو 2 غوږونه خدا ارشي خدا د مين او د محبت نه ډکه خبره وا مطلب دا چې ما کوم پس پسې لګري دا ما خبره دي دی هو نه یې په بل دی وکړی او دلته لګي لوبي کې خنور یې زندي وي دا چې شفیق پیغمبر وایي چې کور کې دی بچي او بچي له سکارو د اورسي موږ اونکه وزن ورکوه
د دې نه دا اندازه لګي چې د څومره لوی اهمیت دی په اسلام کې. نو د لسو کالو او د 2 کالو ماشوم حجونه کوي، عمرې کوي، تلاوتونه کوي، منځونه کوي، د دې ټولو اجر ثواب به مور او پلار ته میلاویږي، په فرض نه دي. فرض کېږي به که نه چې کله څو کالو ته ورسي یو زر به دا مسله کړي. د هلک او د جینۍ د بلوغ عمر څو کاله دی؟ 15 کاله دی. 15 کاله 15 کالو ته چې نه رسېدلی نابالغ دی. بله خبره ده که د بلوغ علامات پې ښکاره شو، نن سبا خو د مسالو زمانه ده، د 12 کالو ماشوم بلوغ ته ورسي، د 13 کالو ټیک د بالغ کېدی شي، خو چې 15 کالو ته ورسېده که د بلوغ یو نښه پې نه ورغلی نو دی څه دی؟ بالغ دی. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه وایي د 14 کالو ومه او په جنگ بدر کې الله د الله پیغمبر ته اور وړاندې شومه، د الله پیغمبر ویچا دی بنی جی نابالغ دی، او بیا په بل جنگ کې د الله پیغمبر ته په 2م کال اور وړاندې کړی شو. د الله پیغمبر وی راضي دی، عمر څومره دی؟ 15 کاله دی، بالغ دی. عمر ابن عبدالعزیز چې د صحابه کرامو نه بعد د انسانیت په تاریخ کې د هغه نه عادل بادشاه بل نه دی تیر شوی. دا حدیث چې کله واورېده په خپل زمانه د خلافت کې نبی اعلان وکړلو چې کم الکان او جنکۍ په عمر کې 15 کالو ده رسیدلي دا به بالغي او د بیت المال نه به هغې ته وظیفه مقرروي، او که ضرورت پېښېده په مجاهدینو فوجیانو کې به د دې نومونه درج کېږي، او چې 15 کالو ته نه رسېدلي دا به نابالغ. نو دویم شرط د زکات د فرض کېدو هغه شریعت کوم مقرر کړی؟ بلوغ دی. نابالغ باندې زکات نشته. اوس به تاسو وایئ چې نابالغ د پیسې د کوم ځای نه راوړي؟ نو د پیسو د راتلو خو یو لاره مزدوري خو نه ده که یو کاروبار نه دی، یو پلار دی او مالدار دی او 2 زامن دي. یو زوی د 20 کالو دی او بل زوی د 10 کالو دی او دا پلار مړ او نورې هېڅوک هم نشته دي. نو د دغه پلار د مرګ نه بعد به د ده ټول میراث څو حصو کې تقسیمیږي؟ 2 حصو کې، نیم به د بالغي او نیم به د نابالغي. نو اوس چې دغه مال په 2 حصو کې تقسیم شه، د بالغ ورور چې کومه حصه ده نو دی به د خپلې حصې زکات ورکوي، د پلار د مرګ نه به تاریخ شماري چې کله کال پوره شي، او د نابالغ ورور د مال نه به زکات نه ورکوي، که ورکوي دی به ذمه دار دي. 15 کاله په دې نابالغ باندې کروڑونه روپۍ ورته د پلار نه پاتې شوي او بینک کې جمع دي یا کور کې پرتې دي، خو په دې 500 کالو کې به د باندې زکات نشته دی. 15 کاله پس کله دی بلوغ ته ورسېده، اوس بیا په د باندې زکات شروع شو. د 15 کال نه به تاریخ ولیکلی شي او بیا چې 14 کال ته ورسي حولان حول راشي نو بیا به دې د هغې زکات ورکړي. نابالغ خلاصه کې د میراث مسله دا ده چې یو سړی مړ شه او کور والی حامله ده، حمل یې په خېټه دی او 2 بچي دي مثلا، او دا 2 بچي دا 2 زامن خپل منځ کې وي مال به تقسیمو، پلاره مړ شه او مثلا دا د ګورې ښه ځان هم پوهېږي
تمام مفتیان او علما داری کی چې پلار لګي مال ګټي 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 نو دا ورونه دي چې تر څو پر پلار سي ژوندي خو چې په کوم ورځ پلار مرشه د پلار د مرګ نه بعد د زامن پارتنران شو په مال کې دا اوس په مال کې ورونه نو شو بعد د دې حیثیت د شاري دا پارتنرانو لکه دوه پارتنران چې یو بل سره زور حساب کوي دی به مکینی چې ورورلی په خپل ځای باندې او راځه چې څوک د خپل پارتنرشپ په بنیاد باندې مخکې لینون کبدي مسله باندې عمل می چرته مو د ورونو په مس کې جنگونه نه راغلي خو مسلمان ځان خبرې نه بیا شکل د پلار د مرګ نه بشل کاله تیږي یو ایما ګټلی دی بل ایما ګټلی بل ایما ګټلی بیا په خپل مس کې بچګي نو تر دې پورې فقها لیکي چې د مال په بدو حصو کې نه تقسیمېږي د مال په څو حصو کې تقسیمېږي دریو حصو کې خیر لکه بچی دې پته نه کې الګ دې کې نه مړ پیدا کیږي کو شوندې خو نه حکم دادي چې تبه سوی فرض کې او مال په بدو حصو کې تقسیم شي یو به حساب یو ورالي بل ولي او دا دریم حسابه خیر کې چې کوم بچی دې دا بلغه لپاره که الګ پیدا شو پورا حساب واري اګه جنې پیدا شو نیمه واري او کنه عوض بالله مړ پیدا شو بیا د دوړو ورونو دي ترې پورته نو د زکات فرض کېږي منی شرط ایمان او دویم شرط بلوغ دی د الله پیغمبر فرمایي رفع القلم عن ثلاث عن صبي حتى يبلغ وفي رواية عن الغلام حتى يحتلم قانون د شریعت اوچت کړي شوی دی د دریو کسانو نه یو د شانه دا هغه معصوم نه چې کوم بالغ شوی نه دی دا هغه چې تر څو به احترام نه دی شوی الله پاک دې خبر باندې ماته او تاسو ټول د پوهې او د عمل توفیق را نصیب کړي او الله جل جلاله دې مونږ خپل محبوب پیغمبر د تعلیمات پر نه کې جون تیرول آسان کی